الكسوف بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة في كسوف الشمس. ګوره د دې باب خلاصہ هغه واوره ځکه چې دې کوم ټول احادیث مکرر دي، صرف څلور روایت داسې دي چې غیر مکرر دي، باقی همه روایت مکرر است. نمبر 1 مسئلہ کسوف اور خسوف. کسوف ستوي او خسوف ستوي زمنګ د فقه اصطلاح باندې خسوف د سپوږمۍ توریدو ته وایي، سپوږمۍ لچ تن درونی وي، او کسوف چې کوم دی هغه د نور توریدل، د نور چاند ګرن د سورج ګرن ته وایي. لیکن امام بخاری علیہ الرحمت دې مسئلے کې خط توسع ذکر کړي، کله به خسوف ذکر شي او مراد به کسوف خسفت الشمس. نو معنا دا شو چې د کسوف او د خسوف د دواړو اطلاق په کسوف شمس او خسوف شمس باندې راځي. اگر چې د فقهای کرامو په فقه کې اصطلاح د کسوف لپاره د نور او خسوف لپاره د سپوږمۍ، دا یو مسله. مسئله ثانیه د کسوف او د خسوف سبب سره. نو پدې کې علماء کرامو ګڼ وجوهات ذکر کړی دي، ګڼ وجوه ذکر کړي. نمبر 1 چونکه د قیامت په علاماتو کې ده جمع الشمس والقمر، خسفت الشمس والقمر، فاذا برق البصر وخسف القمر. نو قیامت نخو کې کسوف و خسوف ده. اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت. نو الله پاک تنبیه د مخلوق تنبیه لپاره استذکار قیامت په تور باندې الله کله کله داسې علامات صادر کی چې د مخلوق هغه غفلت چې کم دی هغه ختم شي، او د مخلوق تعلق چې کم دی هغه آخرت سره پیدا شي. دریم کله چې د انسان عام زونه کوي، نو پدې کې د عادت په بنا باندې د انسانانو هغه خوف او خشوع ختم شي وي. نو الله په دغه وخت کې د یو hebatnak مز حکم کوي چې مخلوق په زړه کې خشیت او hebat او خوف پیدا شي. څلورم د کسوف او د خسوف حکمت دا ده چې الله پاک د مخلوق ته خپل د قدرت اظهار کوي چې رب هغه عظیم قدرت والا دی چې کم نر سپوږمۍ چې ټول جهان پاغي منور دي، او سمره لوی کره دا ډیر غټ شی دی، لوی کره دا، لیکن دغه د الله په طاقت کې دا او دغه په قدرت دا چې هغه غواړي نو په ځای ودري، او هغه غواړي نو دغه هغه رڼا چې کومه ده هغه ختم کی، او دغه نه چې کوم دی احاطه د توري تیری راولي. مقصد اظهار د قدرت د باری تعالی دی، مخلوق ته خپل د قدرت اظهار کوي چې دمره قرا عظیمه قرا هغه راګیرول شم نو 3 فوټیا 4 فوټیا 5 فوټیا استاد اغي ذات مخ کی څه حیثیت ته او څه طاقت ته او څه قدرت ته. بل وجہ علماء کرام د کسوف او خسوف ذکر کوي چې په دې سره رد کوي الله د هغه مشرکینو احمقانه عمل چې کوم مشرکینو وکاو هغه سجده د نور د سپوږمۍ، د نور د سپوږمۍ سجدي کولې،
الله نور تور کی سپوږمۍ را تور کی او پاغي باندې سده کړه راواشي راځاري کی الله وی چې کوم سي ته معبود وای هي خدغه واسطه او دغه طاقت ته اوس حرکت نشي کوله هغه طاقت ته چې کم وجه باندې ته دوکه شوی چې هغه چمک دی هغه چمک می دی واغسته نو څنګه ستا معبود دی نو معنا ډېری خبرې شوې مختصر دا چې دا خسوف یا د کسوف تعلق چې کوم دی د دنیوي احوال سره نه د چا د حیات د ولادت سره څه تعلق نه د چا د وفات د مرګ سره څه تعلق بلکې ماضی اظهار د قدرت د باری تعالی دی خلاص دا حکمت ته خسوف او کسوف دیمه مسله د دې د صلات ته احناف مسلک داري چې کسوف شمس یا کسوف قمر دوه یو شو کله چې نور را تور شي کسوف شي یا سپوږمۍ را ټول شي خسوف شي احناف په نس باندې 2 رکعات مز په قرات جهري سره په جمع سره تداعی سره زکه درس ده او چې خسوف شي نو هر سره به 2 رکعات او دعاګانې وکي ځان لا زکه چې د شپې اجتماع جمع کېدل دا مشکل وي د خلق را غونډېدل تیار یا نور څه مسائل وغیرہ الی اخره خو 2 رکعات وکي ک احدث صلات صلیتموها لکه سار مز 2 رکعات لري بس په دغه سره بار رکعات یو رکوع ده او 2 سجدي دي نو په دغه کیفیت هي اسره و داوود ادا کی واما عند ائمه الثلاثه او بعض امام مالک امام صاحب سره دي ائمه الثلاثه قول داري چې احادیثو کې د دې موز کیفیت راغله ده مختلف 2 رکوعانی فی کل رکعتن سلو رکوعانی فی کل رکعتن تردی پوری چې 8 رکوعات پوریم روایت شته نو کثرت رکوعات په بنا باندې دا صلات کسوف یا خسوف ادا کی منګه بداغي جواب کو خواب حدیث کې زدر ته ما زمنګ مسلک هغه د امام بخاری الصلاه فی کسوف الشمس سلو روایت امام بخاری راوړي دي په دې صلات فی کسوف کې او په دې کې اس عدد الرکعات عدد الرکوعات ذکر نه دي بالوی چې امام بخاری مؤید د مسلک حنفی دی پاتشو اگر روایت چې کم کې کثرت رکوعات ته من قائل زکه چې حدیث کې راغل دي لیکن دغه نقطه محدثین ذکر کړي چې دا کثرت رکوعات یو نو دا لوجه د کثرت خشوعات نه او کله چې پیغمبر علی السلام ته په مانځ کې الله مهربان مختلف احوال خودل نو دا رکوع به حیثیت شکرانه نعمتو نو حضرت کله یو رکوع کړي کله 2 کړي کله سلور کړي متعدد چې څنګه آیات کتلی دا ته رکوع کړي آیات کتلی رکوع کړي او دا رکوع چې کومه ده نو دا رکوع د تشکر و او د دې تعلق وਹੀ سره ده ما سره او تاسو دې پته نه لګي بس نبی رسول آیات لیدل او رکوعاتو آیات لیدل رکوعاتو او ستاسو مې لپاره دا ذکر شي کې دي چې پیغمبر علی السلام چې کله خطبه ویله د صلات کسوف په پای کې دغه ک احدث صلات صلیتموها لفظ راځي نسائی به ان شاء الله تاسو راوړم بیا په پای کې دا مسأله ذکر ٹھیک شو آخری مسئله چې وقت صلات کسوف اولادات مولانا صاحبہ چې اوقات ممنوعو کی لا يجوز عند طلوع والاستواء والغروب واما سوا ذلك نو يجوز بس داو جناب محترم د 2 پانو خلاصہ
اوس ان شاء الله نعیم الله اوس به ان شاء الله چې عبارت وي او موږ به اورو. گورا باب الصلاة فی کسوف الشمس دغه بات دغه باب دې په بیان د مز د کسوف الشمس په تورېدو د انوار. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس نور تور شو فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسد حضرت سے پدیر تلوار سرا خوشگنا من العجلة كما في النسائی یجر رداءه راخی دان سپسی اقبل صادر دا پدی تیزای وجوا حتی دخل مسجدہ چی جمعہ تلار فدخلنا نمنگ وصل دن لارو فصلا بنا رکاتین حضرت منگ تدو رکات مزوکا حتی ان جلت الشمس تردی پوری چروخان شنور فقال حکمت بیان دا حکمت ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد نورس کو میں چدا نتوریگی لوجد مرگ دا یو کس اور بر روایت کی راضی ولا لحیاتن التبویو وزارعتموها فصلو او کله چې تاسو دا کیفیت وینئ نو فصلوا مزکوای ودو دعاګانې غواړي حتا یون کشف ما بكم تر دې چې ختم کړي شي هغه مصیبت چې پتا سره راغلي وي. علما کرام صلحای امت او دراتونو کې زماني لوی لوی شيوخ او بزرګانو اوس ګوره مولانا صاحبہ منګ ویو چې دا صلات کسوف مز اق مز دې چې کوم د عام مزونو دې اولوی دلیل دا دی ازار ایتموها فصلو کله چې تاسو دا توروالو ګورئ نو فصلو څنګه فصلو دا مطلق دی اور المطلق یجری علی اطلاقه ٹھیک شو او دین اشاره غ ماحوت ترا پوجګنا المطلق اذا اطلق يراد بفرض الادنى ٹھیک شو کنه ها حج ما گاڑی در نتلو ما کې دې ما به زه ونه شو ورې سره نو موږ سره نتلې په چې ریل گاڑی ته انتظار کوم اوس مسلمانې سے پوښي نو اوس ګوره چې لکه موزو کا نو موز مانه خاله چې څنګه عام موزونه دي دغه موز کړه نو په عام موزونو کې خو په هر رکعت کې رکوع یو ده نو لہذا صلات کسوف کې په هر رکعت کې رکوع یوي. محدثین باندې الله کریم رحمتونه ووري وای امام بخاری بشک لوی محدث دې کې شک نشته لري. امام بخاری چې کله باب صلات الکسوف الصلاه فی کسوف الشمس ذکر کړي په دې کې اس عدد رکوعات نه ذکر کړي. دینه معلومه شو چې صلات کسوف په شان د عام مزونو ده. ها روس روایتو کی چرته دعا چرته درې رکوعات کم ذکر دی نو هغه ما جاء فی الحدیث وقد نقل الشیخ البخاری. بیا عجیب خبره ده مولانا صاحبہ چې صلات کسوف د حضرت په زمانه کې یو ځل شوی دی او څوک چې اتم د ذل حجه او څوک چې هغه 14 د ربیع الاول او قدرتی کار داده چې کوم ورځ باندې د انور تور شو په غرض باندې حضرت ابراهیم وفات شو د نبی رسول الله بچي نو خلق یو ګوره کنه ابراهیم سے وفات شو نور تور شو نور جوړل نور جاړي نبی علیہ السلام فرمایل ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات احد. د دې نه د چا مر سره تعلق شته نه د چا ژوند سره تعلق شته. اوس دې کې دا مسله راغله دا حدیث بالکل ساکت دی په دې کې کیفیت ته مز ذکر نه دی چا کثرت ته رکوعات دی
اور مولانا صاحبہ ہر مقام چې محتاج ال البیان وی اپای کی چې کله بیان ونشي نو معلومه شو چې هغه داغه حیثیت شرعی نه دی هغه خو یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رؤیت الآیات په بنا باندې کثرت شوی دی دلته ګوره ازارایتم فصلوا ودو حتا یکشف ما بكم بس بخاری زندہ باد 145 راوړا لکه دا به موږ وایو ان شاء الله نو ورته وکړه وایملی سبا الصلاه فی کسوف القمر وقت معلوم شو 145 ازوی مخیر دې تستړی شو اب باب الصلاه فی کسوف القمر معلوم شو کې نه اوس داوی مخه بیا بنه ما بیان د حکم فطور دو د سپومای اوس خسوف پکار او کسوف راغی نو توسودا وبي قال حدثنا محمود وقال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة يونس عن حسن بن ابي بكر قال انكسفت الشمس ترشو نور په زمانه پیغمبر علیہ السلام فصلى ركعتين پیغمبر صاحب 100 رکعات مسکرو 2 رکعات لاندې کی فی دلیل لابي حنیفه على ان صلاه الكسوف كسائر النوافل دا دلیل شکنه صلی رکعتین اس حدیث کراغه رکعتین کړی دي اوس دی رکعتینو کې رکوعین ذکر نشته چې دا رکعتین په سور رکوعات باندې مشتملو دا زم دویم دلیل شو دریم دلیل ابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حسن بن ابي بكر قال خسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج راوت يجر رداءه ځان سره ځان پسې صادر راخ حتى انتهى الى المسجد وصاب الى الناس صاب من جمع شو راغون شو حضرت ته دنیا خلق فصلى بركعتين 2 رکعات موزیو کا رکوات ذکر شته مولانا وینا فانجلت الشمس بیا روخانه شنور فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا نور سومه دونه خدید الله د قدرت ته خونه وانهما لا يخسفان لموت احد دانه توریږي لوی د مرض یو کس فذا كان ذلك کرچدا تورواله زمر سومه راشي فصلوا مذکه ودعوا او دعاګانې غواړي حتا یکشف ما بكم اگر روایت فذلك ان ابن للنبي صلى الله عليه وسلم يقال ابراهيم مات فقال الناس في ذلك حضرت ابراهيم وفات شو نو خلق دا خبر وکړي نبی اسلام د دې رد وکړه ان الشمس والقمر آیتمات الله لا يخسفان لموت احد دا دې لپاره تور شو چې ما بچي وفات شو دوه روایتونه دا شو او یو روایت هغه شو یک شو اوس نسائی مال راکا زبطات نسائی و خیمه 219 صفحه نسائی راوړو مال ادا سرانو کنه داسي چې داسي کنه اداسي دا 204 دا تیشه مولانا صاحب دا روایت راغه مولانا صاحب دا ټول بیا وګوري دا ډیر عجیب کتابونه دي نوٹ آخر نعمان ابن بشیر روایت थे لان کے سبحان لموت عادن ولا لحیات ولكن ما يتمنات الله عز وجل اذا بدا لشيء من خلقه خشع له فاذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة یا شکی یاد نشو واوردل کی وانردل بیبل روایت وګورا لا كسبان لموت احد ولا لحيات فاذا رايتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها ورپسې نعمان ابن بشیر نبی صلی الله علیه وسلم اذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مثال كأحدث صلاة ما شوا نور راخیږي سار ته نږدې کوم مزوي د سار مز كأحدث صلاة هغه تازه نیوي موزه نو نیو موز سورکاتو دعا او بارکات کې سورکو غانې وی یوا نو صلات خسوف ک صلات الفجر دا روایتونه موږ موجود دي ٹھیک شو امام بخاری له پکارو چې چې امام بخاری مسلک بلوي هغه د رکوعات خبره کړي وا ضرور او سر پسې دا
دغه ګرانه خبره اوس ورپسې زمونږ کا شاوه قال اخبرنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. بس پاسه او موضوع ہے کہاں تے صلات صلیتموها من المکتوبہ چلو مخدا. قال حدثنا اسماء قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن ابن عمر انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. بس دا ګوره لموت احدن خو موږ معنی کړو و د چامر ولا لحیاتی دلته ګوره د حیات په معنی د ولادت بکوي او نه لوجدا ولادت ته یو کسنا ځکه حیات په جون معنی غوړي دنیا کو ټول ژوند دي خلک ژوند دي نو ولا لحیاتی او نه لوي د پیدا کېدو د یو کس دانه چې لوی عظیم سره راغې نو زکه دا چلو شو لوی عظیم سره مړ شو نو زکه دا چلو شو نه یې رورا تا د الله د قدرت نظاری دي چې تو ورته ګورا ورشي کو تاوان مکه مکه دا ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حكيم بن القاسم قال حدثنا سلمان بن معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. طور شدانول لوي د مرد ابراهيم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وزارتم فصلوا ودوا الله. ایرورا تا شرقای خو به ویلی کنه شرقای کی عمدۃ الرعایا حاشد شرقای الت ذکر کوي چې دا عدد د رکوعاتو اگر چې امام سے مسلک نه دی عبدالحی صاحب لیکل دي خدا پکار دی ځکه چې احادیث مبارکه او کراغل دي تاسو اشریات دا شکر ټول فقیان نو سره سوګي یو پکې نه فقین بیا پکې څه خبره نو اوس ګوره مولوی صاحب بل توجه کا دا سوري واسطونه منګوي سلور اوس موږ سلور داوي او دو موږ الته شپږ روایتونه منګوي په دې شپږ روایتونو کې امام بخاری صلات الکسوف عنوان تړلو نو کې د امام بخاری عدد الرکوعات وال روایت معمول وې نو خامخه په صلات الکسوف په دغه روایت ذکر کړو خو دې دو بابونو کې شپږ روایتونه ذکر کړو عدد الرکوعات نه ذکر کړي معلومه چې صلات الکسوف یا کسوف كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة خلاص الله دې پاک محدثین او رحمو کې چې چا تاسو روایتونه شمار دي اوس که ما شمار کړ نو ما خو دې لیک کتل دي ما خو دې حاشیه کتل دي ونه شي چې چا دا راغون کړی دی او دا خبره مونږ ته خوذره ده او دا د کمال خبره ده کنه مو چوالي سرکار ها اوس مسلې ته وکړه د مولانا صاحبہ چې دا دی روایتو کې عدد رکوعات را نه اوس مونږ وایو کته چې حدیث مبارک ته امنا وسلم نه خدای موږ نقطه ویلا چې کثرت رکوعات دی د کثرت خشوعات نه دی او بل کثرت رکوعات لوی د کثرت رؤیت الآیات نه دی او درېما د دې نسبت او دا الله نبی سره مناسبت خوري ځکه چې هغه لیدل یاغي ته پته لګیدا د تشکر په ځای رکوع به کولا نو ما ته صفته لګي او تا ته صفته لګي څلورمه خبره وکړه چې چرته وای نو اوس به موږ روایتونه وایو کله یو رکعت کې رکوعین برازي کله به ثلاثه راځي کله به دین زیات راځي نو ته په کوم یو باندې عمل کوي او که خصوصیت نبی ته پریږي دي نو ان شاء الله اشکال ختم دي عرب باندې الله رحمتونه وری دلته خو نشته دا مزونه کنه مګه خدا پینځه مزونه چوکونه بس لوی کارو کو پوښ کنه لوی کارو کو عربو ناشنا خلق دي مګه حجونه کړی الله کریم مهربان شیو الله مزید مهربان شیو پتا زمو ټول باندې بیا یو ورځ موږ سارموز مدینه منوره کې وکړ ان الله نور
خطو ته چې نور چوخته نموږ لا ناشتو او موږ جمعه ته موږ ته پته نه لګیدا تو خطیب سے اوراغه بیان شروع کړ حضرت خطیب شروع د بیا چې ان الشمس قد كسفت بیا دا حدیث بیان ک واقع تور تیار وا او بس مستودره ده نو پینځه رکوګان په یو رکعت کې د درې رکوګان په یو رکعت کې انا په خدای یقین وکړه چې موږ ته په خپل پته نه ځکه چې موږ دای طریقې موږ نو کړو نو چې الله اکبر نو رکوع الله چې بیا الله اکبر موږ ما خطا سو سجدي الله سو ګوتري دل سو کړو څوک پر رکوع کې څوک په قومه کې څوک ټیټ څوک نه څوک په سجده کې پته یې نه و هغه چې کوم خلق دغه زیو او په دې نه هو ټیک تر راتل خواجان قبل 18000 اجانو دایس یا غوړې مخکې وته طریقه خو او چې که احد دي صلاتین په دې کې سره اشکال نه راځي قربان وایا شابه باب الصدقه فی الکسوف دا باب د بیان د ادا کولو د خیر او خیرات په کسوف کې ګور مولانا الصدقه ترد البلاء او توریدل د نور چې کوم دین دام یو مصیبت ته یو علم دی من اعلام الله من مصائب الله نو لہذا دغی مدافعه او دغی انکشاف دی پارا صدقه کول پکار دی شابه سے بس دا یو رکعت یو حدیث زوی مغا فقام ادرید قیام تا فاطال قیاما اوگد کا قیام ثم رکع رکوع لار اول رکوع شوا فاطال رکوع اوگد رکوع کرا ثم قام بیا ادرید قومه وکړه فاطال قیامان اوگد کا قیام وودون القیام الاول دا د قومي قیام چو نو دا کمو د قیام اولنا چا قیام درک سو درکاتو توجه کوئ ها ثم رکان بیا رکوع لار دا دوی رکوع شوا فاطال رکوع اوگد کړه رکوع وودون رکوع الاول د مخکی رکوع نه چې رکوع اصلي وا دغه نه لغونی کم کړه ثم سجدا بیا سجدی لاله وذور کل اول ثم سجدا بیا سجدی لاله او دې کې قومه ذکر نشو ته به سوچ قومه نشته قومه خوشتي کنه فاز ذکر نشو ثم سجدا سجدی لاله فاطال سجود ثم فعل في الركعات الاخرى مثل ما فعل او دې کې د سجدي عدد ذکر نشو یو سجده ذکر کړه ګور فاطال سجود او ذکر سجدا بیا نه چې بیا پاز جلسه وکړه فاطال جلوس او دون جلوس الاول ثم سجد او دون سجود الاول شته نشته ده او دې حدیث کې اختصار راغی مثل ما فعل في ركعات الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس روخان شو نور فخطب الناس تقرير خلقته فحمد الله وثنى عليه الله حمد ثناوي ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فزارتم ذلك فضل الله الله نو سوالونه کوي وکبروا د الله د عظمت دل اعلانونه کوي وصلوا مزونه کوي وتصدقوا او مال دولت خیراتونه کوي وځګنا وتصدقوا او خیراتونه کوي ثم قال يا امه محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من احد اغير من الله ندی او کس زیاد غیرتمند ربنا ان یزنی عبدو چې زناو کی بنده دی غلام دیغي او تزنیامتو یا وینځه دیغي لکه ته د خپل وینځه د غلام په بدکارې خفقیږي دا صرف ستا په بدکاری خفقیږي یا امت محمد صلی الله علیه وسلم والله لو تعلمون ما علم چې چرتا سو پیجنې او پویږي هغه سزاګانې درب چې الله پیدا کړی دي جوړ کړی دي تیار کړی دي په مخلوق معلوم چې پویګم لا ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا اوس په دې حدیث کې د صدقې ترغیب وشو او په دې حدیث کې صابر الحق سمانه ذکر شو په دې حدیث کې دا ذکر شو چې رکعات کې سورو کو غانې وي دعا صرف دعا اوس مکه دا بل حدیث ګور علماء کرام کسوف الشمس وخت کې اعلان وکړي چې صلاتو جامعاتن اے خلق مستاصر را غونډون کې دي مزل را غون شه بن ندای بالصلات
وجګنه باب النداء بالصلاه باب دې بیان د بلنه لپاره د مانزه جامعتن یعنی په دې حال کې چې دا موږ جمع کوونکې د مخلوق لرا په کسوف کې یا و الصلاه جامعتن تیشو غنا صلات جمع کوونکې تاسو لرا فل کسوف باب النداء فی الکسوف بالصلاه جامعتن چلو مخ کې دا شابه تکړه نودیا اعلان شو چې ان الصلاه جامعه مستاصل را غونډون کې ده راشه مستا چلو دا تقریر حدیث تا مخ ویل دي باب دې بیان د خطبه د امام په صلات کسوف کې کسوف نرسو به تقریر کړي عاشق صاحب ویلو اور اسماء صاحب ویلو ماشاءالله دواړو خويندو ویلو دواړو لونو د صدیق اکبر ویلو خطب النبي صلی الله علیه وسلم حضرت تقریر کړو چلو قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة. بس اوس ګوره دې حدیث کې څه فرق معلوم شو حضرت یو رکعاتو کو رکوع لاړ رکوع نه پستا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمع الله لمن حمده وی اے قومه ویلا نو فقام ادرد ولم يسجد سجده ونکړه وقرأ قراءه طويله بیا قرات شروع کړ وهي ادنى من قراءه الاولى دا د رومبی رکعات یعنی د قیام کی چې کوم قرات ویلو داغین لکمو یو رکوع شو قومه کې قرات شو ثم كبر وركع ركوعا دویم رکوع شو طويلا ودون من وهو ادنى من ركوع الاول دمخ کی رکوع لګه کما ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد سيدي لالا نو نعیم الله پوښوي اول یو رکعت کی دو رکوعانی وي خو بین رکوعین قرات نو او دې حدیث کې ثابت شو دو رکوعانی خو بین رکوعین قرات راغی ثم سجد ثم قال في ركعات الاخره مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات نو پورا شوی 4 رکعاتونه فی 4 سجدات فصلو سجدو کی مانس شوا ہر رکعت کی 2 سجدی او 2 رکوعانی وان جلتش شمسو قبل ان ينصرف د فراغت تمخی دموز د فراغت ثم قام فسنات الله بما والو ثم قال وما تمنات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياتي فزاريتموا فافزوا الى الصلاه رامن لکه مستا وکانا امام زوری وی يحدث كثير ابن عباس بیان کثیر ابن عباس ان عبد الله ابن عباس کان يحدث يوم خسفت الشمس دی حدیث بیان کا پاغرا چنور تور شو بمثل حدیث عروه عائشہ فقالت لعروه عروه چاوی ان خاکا ستارو عبد الله ابن زبیر یوم خسفت الشمس بالمدینه کله چنور تور شو په مدینه کې لم يزد على رکعتين مثل الصبح زیادت نو کړه په 2 رکعاتونو باندې په شان د سبا عبد الله ابن زبیر خود 2 رکعات کړو د صاحب په شان الله معنا یو هر رکعت یو رکوع کړي وا قال اجل نوروي او لانه اخطا سنه وی او زمارو نا طریقہ خطا شوا سنت نا طریقہ خطا شوا یادا شو طریقہ د سنت خطا شو ساو شو نو اوس دی داریوات راوړ اوروا تنقیدو ک عبد الله باندې عبد الله ابن زبیر باندې او سوال دادی چې ناقد اوروا دې تابع دي او چې بچا باندې تنقید کی عبد الله صحابي دي لہذا دی وی خطا هغه خطا شو خطا کوم طریقه د مانزه ساو شو مګوي تنقید
ناقد درجه ادنا ده لہذا دې تنقید لر اعتبار نشته ده دې تنقید لر اعتبار نشته ده دا به علم معتبرو چې صاحب معامله هغه ویلې چې نسیتو چلو دا ګوره امام بخاری زنده باد ما تمخ کیوی چې کثافت الشمس کسوف نور سره تعلق لري خسوف سپوږمۍ سره لیکن امام بخاری وی توسودا اوس ګوره حال یقول کثافت الشمس او خسفت آیا کثافت الشمس او خسفت الشمس ویل شي معنا د کسوف او د خسوف اطلاق په شمس کول شي جواب کړي آو قال الله تعالی عز وجل وخسف القمر او تور شواس او تور بشي سپوږمۍ نو موږ وایو چې خسفا توروالی ته وایي او دا توروالی کې د نوري کې د سپوږمۍ جی تکرشه صلى يوم خسفت الشمس يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد سجدت الشمس فخطب الناس وقال في كتب الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يحسبان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فابدأوا إلى الصلاة. اوس په دې کوم چې 2 رکعات هر رکعت کې 2 رکوعګانی او بین رکوعین قرات ثابت شو. چلو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف قاله ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اے طالب جانا قجره خانه باب قول النبی امام بخاری دا باب راوړي اشاره کوي حکمت د ظهور د کسوف حکمت ظهور خسوف الکا د تندر د ظهور حکمت سره یخوف الله عباده بالکسوف الله مخلوق یری چې بندا ولی سرکشه شوی ولی سرګردانه ګرځي ولی غفلت کې نه خبر د کم ذات په قوت کې ناشتي وګور دې نورتا څنګه تور کا څنګه ګرځ کې واپس دا تعالی نشانسته الله اکبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف العباد بالكسوف دا قول ابو موسی دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي او سن قریب راځي ان شاء الله ان قریب راځي. عبد الوارث سر دې کې نیغ نیغ کی چل مګه دا لوی محدث ته کړه هر روایت کې عبد الوارث شاو مګه دا باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف باب دې په بیان د پناه وختو د الله نه د عذاب قبر په صلات کسوف کې الله 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 اوس دا عبد الوارث ته پوښتنه دا راځي عبد الوارث اېدا یاد کې مولانا صاحب آنے والے صفیه پاشی کې لیکل دي اشیاء بشیء یذکر یو شی په بل څه سره یاد شي الکه دانور تور شو دا تیار هیبت ته تو قبر کوم تیار وي او دا د نور او د سپومې دا تیار چي دا نو دا په دعاګانو په مزونو لړکیږي نو که قبر تیار لرکول غواړي نو په دعاګانو په مزونو بلرکای نو عذاب کې قبر کې عذاب شته ښا چلو نظران شو کنه بس قجره یو خبره تو واورخه یو یهودن رااله حضرت عائشہ صاحب سخا صحیح ده دا دو کسان چې دي نو
دا زما زړه ته چرته نه کوزيږي دا دوه ډلې یو دغه چې ما اشاره وکړه تاسو په پوښې ایو پیپل ځکه مونږ د شیخ پیړې په درس کې چې وو هغه زمانہ کې غوډې مخامخ غردو آی وخت کې بددي دا مشر چې دی به اسلامي سوشلیزم شیخ په دې مهارت کو چې اسلامي سوشلیزم دې کې دمر دی لکه اوسړي زنا اسلامي سرقه اسلامي پلانکه اسلامي او دا چې کوم دې کنه دا خودوی وس نشته کنه او دا دوی لګ خپل طریقې ښکار کوي دې پټو وس نشته ورنه سوشلیزم والو اصل دین چې کوم دی هغه اسلام ختمول دي او حقوق اسلامی ختمول دي او د نارینه او د زنانو مشترکه تعلیم مشترکه مزدوری مشترکه کاروبار دی تاسو دلته ناس دا خو د تقوا د بزرګي علاقې دي زه کراچۍ ته یو ځل لاړم مازیګر ټیمو روډ بلاک شو یا الله چې دنیا مخلوق او چې قتل مې تشه خزي دي نو حالت چې سره علما مرګر ما داسې چلو شو ما دوی دا مخامخ کارخانه ده دا زنانی دي کارخانه کې مزدوری کوي نارینه او زنانی شریکه الله اکبر دفاترو کې زنانه شوي کارخانو کې زنانه شوي بسونو کې زنانه شوي دکانونو کې زنانه شوي او ډرایوري کې هم د زنانه شوي اوسو دا سره دی لپاره چې اسلامي هغه وقار چې کوم ده کنه عظمت ختمي دا ظالمان اسلام کې چې کوم عزت ته ماشاءالله او په اس دین کې نشته د سعودي ته خود مسلمانانو لار شي کنه تاسو به شرط مردان شرط پلان کې کو شرط مکه او مدینه اخه منډه کوي کنه نږدې منډه و خدای بندګانو انو چې ګوره د کمزې کې چې د سونه کیږي هغه ته سوې و دورات دوی وتا دورات المیاه نو سعودي کې د زنانو مستوراتو دورات چاہیے ته لیکي دورات المیاه للسیدات دورات المیاه للرجال مصلا لار باندې د جمعهتون نارینه او زنانه دوه یو ځای په مېز کې دیوال نه مصلا الرجال مصلا النساء او کله کې مصلا للسیدات اسلام کې دنه خود الواقع دمر لوی مقام ورکړي چې سیدات دي کنه تبه ټول مزدوریان تکي او یخونو کې او بارانونو کې او پلارو کوسو کې رشپو تبه ګرځي هغه خپل قلار باندې خپل کور کې په پالنګ ناسي او ځان باندې کپڑے بدلی را بدلی ډوړې په خې خوري وچه ستې سره کیږي هغه سیدات شوي نو اوس دی هغه هغه سیدات واغست نو په بازار کې چې کوم ځای کنه رجال سره مساوي په مزدورای کې مساوي کړل نو دې ته وی سلبي حقوق دې ته اعطاء حقوق وای کنه نوې خودوی پویږي نه کنه مولانا صاحب استاد دې مدرسې زشما مولانا صاحب شو بس اوس امیر صاحب وی چې لکه روزانه به کټوي نمبر په نمبر فخو تاسو په خو یو ورځ پکې به د استادوم دیوم پخې ایو ورځ به طالب پخې نو چې استاد راشي په زیاده طالب پخلې شروع کی دای استاد نه حق ورکو کې استاد نے حق سلب کو وای کنه پیر صاحب خدای استاد طبيعت خکی سلام کا وشو کنه صحیح سلام خاجی پوښ مولانا سیوا نو دې کسی راغی حق سلام حق سلام ها نو اوس خبره واره حضرت عائشہ صدیقہ ناس توانه یو خضراله یودنه او هغه چې عاشق صاحبي الله خو دې عذاب قبر نو سات یاره تاسو څنګه چللی
دا سوی نبی علیہ السلام راغی یا رسول الله یو دړه راغلی ما هغه ماته وی چې تا د خدای د عذاب قبر نو ساتي آی په قبر کې عذاب شته مسلم یو روایت دا چې نه وینا مطلب څه چې دا عذاب د کافرو د پاره د مسلمان د پاره نه دی یا مطلب دا و چې دا عذاب دی خدا د روح دی د جسم نه دی باغی نرست روایت چراله چې دا عذاب د روح هم دی او د بدن هم دی روح بالذات دی او بدن بالطبع دی ٹھیک شو مولانا صاحب نو اصالت دا عذاب چې کوم دی هغه د روح دی او دا بدن چې کوم دی نو دا دغه تابع دی او څه دی مثال د مشکات په تحقیق کې ما ور کړی مثال داسې دی لکه سوی تاسو خفشه دو کسان دی یو روم دی یو شل دی سپوش مولانا صاحبہ یو سره دی روند یو دی شل روند ته باقی میوی اخکاری نه غشل تخکاری دی روند او دی شل مشوره وکړه چې لکه دی باغ نه دا کجوري شکور خو غواړي هړوندوی ما تخکاری نه شل زور ترسم نه دوی صلاح وکړه دی روند دی شل ته وی چې زبتا پوګي اوچت کوا چې کوم ځکه د میوه بوټي له التماتو التمه بوزما ته بوچو کې موږ بدواړو خو د دوی چلال کنه احمد د میوه د بوټي لاندې ودرېدل د دې شل ورته ودرېګو ګوچا را راي ګوچي او شو کولی اجوره ډاکا کراوي دا اوس مې کوز کا دواړو کې نه اصل او خړل نو اوس باغ مالک چې راشي نو صدا بچالو ورګي شل لبور کوي کېړون لبور کوي روند خوې چې ما تخکاری نه ما بس کړو چاله زو ترسم نه ما بس کړو هغه ورته دې خاصتا سخی مجتاب بس کړو او شو کنه نو کې دې روند او چتول نه او شل شکول نه نو سزا به دوړ نه ورکول کېدا دغه وجه دا ستا روح چې کوم دی دیتا ته لار خي او ستا بدن چې کوم دی نو دیتا او چتای نو چې کله سزا وخراشي نو روح به اصل شي او بدن به نقل شي او کچره دانین او مشکات کې په دې باندې دیال حدیث په یو باب کې ذکر لري او هر کتاب د حدیثو کې دا خبره ذکر را ونه شو کنه نو کچره دا د بدن عذاب نشي نو د احادیثو د ظاهر نه به انکار راشي تشوا عذاب القبر حق شو او اصالتا للروح شو وللبدن طبعا شو اوس ماوی چې عذاب قبر خوشته خو بیا هم د خره زامن داوی اشاعت ول عذاب قبر نه مانی او کتابون لیکل چې عذاب قبر نه مانی نو الکه خو دغه توي کنه نو جدا خو موږ منو او تاسو را ما سمنا وای خاله وردا انو پرچی بولږي او دا چلو شو هغه چلو شو ډیګری چلو شو نو دین علاوه خبر سوي نو تم ته وای نو دیشوا اوس دې کې حدیث ته چر د يهودنه نرستو حضرت بوي اعاذک الله او حضرت په دعاګانې وختي مخکې ولې نه وختي وای مخکې لازم مسلمان لکه مانوسیت نو شوه نو اوس دا خبره ښکارا شو نو حقیقت کې هوا د پیغمبر اسلام دوی تسلی د پاره دعاګانې شروع کړې عائشہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم يهودیتن یو یهودنا وا جاترا لتسالها مسئله تاسو کو فقالت لها وې دې یهودنه عائشہ بیتا اعاذک الله من عذاب القبر الله تعالی عذاب قبر نه بچ کی فسالت عائشہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ايعذب الناس في قبورهم اي خلب بقبرونو کې معذب کیږي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله من ذلك الله نه پناه وختن کې ما په دې عذابنا اعوذ اعظم بالله پناه غواړم پناه وختن کې پنوم د الله من ذلك د عذاب قبرنا شته ثم ركب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غدات یورزه مرکبن په سواله فخسفت الشمس فرجع واپس زحان په د چاش
فمر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین ظهراني الحجر تیر ش نبی علیہ السلام مخامخ دا کمرو د بیبیان خپلنا ظهراني الحجر کمرو د بیبیاننا ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا توجه كوا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر دا فرمایي چې رونو او متیانو بچو عذاب قبر نه پناه غواړي عذاب قبر څه شي یو عالم لیکل مخه په کیفیتو کوم خبر اوکړه یو عالم دمر لیکل دي چې یو سړی دمر منی چې عذاب القبر حق او مخه په کیفیت توقف کین نو دیم خالص اهل سنت والجماعت نه او دا خبر انور شاه کشمیری سے هم لیکل چې توې چې عذاب فی القبر حق دی روح لدی جسد لدی بلا صرف روح لدی صرف جسد لدی کیفیتو کې باز کی انور شاه سے لیکل چې اهل سنت والجماعت نه دی دوی څه پوښتنه چې نن سوال پوښتنه یو سپاره وي پټکي بزما په شان لوتلی علامه الدهر په تنظیم نه جوړ کی چلو مخکې دا باب طول سجود فی الکسوف باب د بیان د وګدولو د سیدو په کسوف کې الګ کسوف شمس یا کسوف القمر وی سبکه قیام بخو وګد کوي چلو ګوره مسله دا شو چې صلات کسوف چې د انور تیر شي نماز به په جمع سره کوي تاسو به دایوی لزکه درځي خلک جمع کېدل آسان وي او د شپې ګران وي اما یوم په دې زمانه کې خود شپې مسان دي خو بیا هم چې کوم ده کنه زموږ د فقه مسله دا غدا وصلی علم ابن عباس فی صفه زمزم او جمع سره مسکړه ابن عباس په سفر د زمزم کې او چې تلاریم داسونه نشته ښا مګه چاول کال تلونو باقاعده د مطاف نه بسړې په وړو باندې لس اته پوړې بکته کوزي دي او کته باقاعده استنجا یعنی د چار دامونو زینو او بالکل دا زمزم دا کوینه د دې موټه ته ځتلوما او په دې باندې شپګته ماشينان لګیدلو اوس کوم دینو بالکل مطاف وګت غټه کا او د زمزم کتلار مکمل بند شو برنه سو کته کوی ته نشیدلې سو نشیدلې کې دې شاله وخت زمزم او بو سرا سفرا وا آی سفرې لاندې به خلق قدرتل مزونه به کول نو دغه سفره کې ودرېدو صلات کسوفی وکړه وجمع علی ابن عبد الله ابن عباس او جمع کړو خلق علی صاحب زید عبد الله ابن عباس دی وصلی ابن عمر حاصل شو صحابه او تابعین او تبع تابعین صلات کسوف په جمع سره کړی دی توجه کوا شابه شابه سے خلاصول دي شابه دا سویمه رکو شوا ونشو ثم گورا سورة البقر پسی گورا شمارا کنا رکا رکوعا ثم رفع فقام قیاما طویلا ثم رکا رکوعا دا دویمه شوا دون رکوعا ثم سجدا فقام قیاما طویلا ٹھیک شوا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون ركوع الاول ثم رفع فقام قياما دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون ركوع جی ثم
دا موږ بار بار وی ښا مانځه کې ګور الله پاک جنت او جانم نبی علیہ السلام ته دواړه ممثل کړه او هغه قبلی طرف ته کم دیوارو پاغي کې جنت ورته خو دې شو اسی داسې میوي داسې شپې دي حضرت چې اراده کوم چې غونچک راو شو کومه او تاسو خره لیکن بیا ماوی چې تاسو په ایمان بالغیب کې رخنه پیدا شي ٹھیک شو کنه ځکه چې ایمان بالغیب با پاتې نشي بیا هو مشاهده شي کنه ها يكون بالله قال يكون العشيرة ويكون الإنسان لو أحسن إلى إحداهن أداها كله ثم رأت منك شيئا قالت رأيت ما رأيت منك خيرا قط. بدا من مخ بار بار وی شابه باب دې په بیان د جواز د مز د شذو مار رجال سره د نارینهونه په کسوف کې خو چې کله د خذو پردوی او ځان لزیوی یا مؤخرات ان رجال وی د ټول نرستوی ارجتا هداوی لکنا یصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناساء ثم النساء یا شوی دا ویا ساته ټول په خیر کې مشي شامل دادی تعویل کتاب العلم کې قالت وقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت اخرت فوق راسي الماء فرمى فرسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اراه الا وقد رايته بمكان هذا حتى الجنه والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه الدجال لا ادري ايتهما قالت اسماء يؤتى احدكم ويقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن وقال المؤمن لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجرنا وامنا واتبعنا فيقال له نعم صالحا فقال علمنا ان كنت لموقنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته سجدنا بغداد مخویل دا باب من احب العطاء في الكتب في كتب شان ګورته مخ کې باب ویلو چې صدقه پکار ده او دې کې د صدقې یو نوع ذکر کړه او هغه نوع صدا من احب العتاقه فی کسوف الشمس هغه څوک چې خوخي آزادول د غلامانو په کسوف الشمس کې دای وخت له صدقه ادخل عبید اوس عبید خوشتینا نو پوښتنه قرضدار د قرضین اخلاص کنه دا اتاقه کې داخل شو یا یو سړی دی هغه ته دعوت دین ورکا بی دینه نخلاشی جغبم اتاقه کې داخل شي قربان دي تاسو شاباس ماشاءالله سوف استمجید سبحان الله خاوجی باب صلات الکسوف فی المسجد باب دې په بیان د مز د کسوف په جمعات کې معنا کې باد دی باران دی یا نور دی یا صدا سے عذر دی چې تدې شي جمع کېته د بیا په جمعات کې کول شي اوس مدینه کې موږ په جمعات کې کوو خو څنګه نه خو ځای چې ځو کنه نیک وخت څه کوي شابه وای کنه نو هغه دې تیار شو فقالت اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة الشمس فاجعله عنه فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانه الحجاج ثم قام دا اوس موږ ویل ده ها وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وحزن قيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وحزن ركوع الاول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وحزن قيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وحزن ركوع الاول ثم قام قياما طويلا وحزن قيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وحزن ركوع الاول
ثم سجد وهو دون السجود الاول ثم انصرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا. یعنی دې کې دا حضرت هغه تخریج کوم دی هغه پورا ذکر نکړ. ثم قال ما شاء الله يقول چې صد الله خو خوا حضرت ته امت فائدې دې بارغه بیان کړو. جی باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته رواه ابو بكر والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر. ګور مولانا صاحبہ دا هغه روایت ته صراحتن ذکر کا استقلال په تور باندې ورنه په حدیثو کې راغی خو چونکې د باب په حیثیت باندې مسأله چې کومه ده هغه سړی ته خو واضح شي. باب لا تنكسف الشمس معنا دا شو تحقیق د امام بخاری دا شو چې نه توريږي نو لوي د مرګ یو نه چا پیدا شنه دا دوار د الله د قدرت مظاهری دي. چلو وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني ابن قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فاطال القراءه ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون القراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام وقال إن الشمس والقمر لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده يريهما خي الله داخ بالبندگانو دا فإذا رأيتم ذلك چې دا مشکلات وګورئ فافزعوا الى الصلاه دور کر جاؤ مسجد میں نماز پر کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. باب د بیان د ذکر کول په کسوف کې معنی کله چې کسوف وشي نو الله ډیر ذکر کوا ډیر ذکر کوا. رواه ابن عباس دا د ذکر د کثرت حکم د پیغمبر علی السلام په روایت کې ذکر دی چې کوم د ابن عباس روایت هو. د ابن عباس روایت په کله راځي 2-3 پاڼې وروسته اوس مونږ ویل د صفحه 144 کې دیمه کرخه 144 کې دا روایت ابن عباس دی التتافیل 144 صفحه فاذا رأيتم ذلك دغ مخامه فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله دغ روایت ابن عباس دی. چلو قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو سامة عن بريدة بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال كتبت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يخشى ان تكون الصلاه فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود ورأيته قد يفعله وقال هذه الايات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رايتم شيئا من ذلك فارجعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. بس ګور دې حدیث کې یو ټکی سوا شوی دی دیمه فصلى باطول قيام ركوع وسجود رأيته قد يفعله یعنی ما حضرت داسې چر نو لیدلې چې دمرو ګد مزکاو او دا موږ فقط په دې صلات کسوف کې حضرت کړو. چلو دا رأيته قد نه دلته ګوره حرف نفي مقدر دې ما رأيته قد يفعله لك تالله تفتأ تذكر يوسف. جی باب الدعاء في الكتب قاله ابو موسى وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قربان پکې سشته نه فمانه دا چې موږ کړه د کسوب نه الله نه سوال نه کوي چې الله اے الله مهربان شه رحم وکا گناہوں معاف کا وغیرہ. وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجليا. ينجليا معنی چې روخان شنجلاو شي. جی باب قول الایمان فی خطبه الكتب اما بعد وقال ابو اسامه یعنی صورت منځ کې دار هغه چې نبی علیہ السلام چې کله کسوف موضوع شو او بیا حضرت خطبه ویلا الحمد ثنا نرست اما بعد ویلو. چلو
وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن معين عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وتاب اليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آية من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا ودعوا حتى يكتب ما بكم وذلك إن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك باب صب المرأة على رأسها الماء. دا دو روایتونه مونږ ویلو. باب صب المرأة على رأسها الماء، باب د بیان د اړولو د اوبو د یوې زنانی په خپل سر کله چې وګد کې امام قیام پر رکعت اوله کې. باب ذکر کا روایت ذکر نہ کا ولی الروایت قد مر کمزے کے مر جی اے دقیقہ 144 کی فجعلت اصب فوق راس الماء حد باب صلاۃ النساء مع رجال فی الكسوف 144 کی اصب پڑھ کے ده اور دغه روایت موږ مخکې دوزه لویل دي غشی مثقل اور غشی غیر مثقل التداری واتونه تیر شو چلو ماشاءالله احمد بن راوی عائشہ صدیقہ فرمائی صلی ابن فی کسوف الشمس 4 رکعات یعنی 4 رکوعات فی سجدتین الاولى اطول لند خبر شوا الکه هر رکعت کې 2 رکوعګانې وي اور هر قیام اول د دویم په نسبت باندې زیاتو. جناب ګورا علماء کرام دې ځکه دا مسله یاد کا امام شافعی اور امام مالک اور امام ابو حنیفه جمهور فقها آئی ذکر کئی چې صلات کسوف پائے کې بمز کو لیکن بعض روایت کے راجی صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف الشمس لا نسمع له صوتا یعنی معنی صلاۃ سریو. امام یوسف محمد احمد سے فرمائے چې دا دوی چې ناورید لوی د بود نه ناورید او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرات جهرن ویلو او سم خلق په قرات جاری باندې عمل کوي. چلو بس گورا بعض ائمہ لکه امام مالک و شافعی اور امام ابو حنیفہ سے هغه وی چې قرات یعنی صلات کسوف الشمس کې قرات جاری نشته او خسوف القمر کې قرات جاری ده او کم روایتو کې چې د جهر ذکر ده دا د خسوف القمر دی د کسوف الشمس نه دی. صاحبینو مسلک داده چې صلات کسوف الشمس کې قرات جاری شته ځکه که احدث صلات صلیتموها ده او سارموز کې قرات جاری ده نو په دې کې قرات جاری ده. البته چې کوم روایتو کرازي چې لا نسمع له صوتن ده نو دین مراد نفي د سماع صوت مطلق نه ده بلکې معنی دا چې موږ ناورید आवाज منګ لریو आवाज موږ ته نه رسیدا او قرات جاری شته ده. جی وأخبرني عبد الرحمن بن نمير سمع ابن شهاب مثله قال زهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلى ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة وقال أجل إنه أقرأ السنة تابعه سليمان بن سكين وسفيان بن حسين عن الزهري في الجاري.
جی مخی